बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मून सरा टॉपिक चिकम दे ऑलरेडी मेलिंग दी और मेलिंग की चिकम दे मुंगा मेल मर्ज डिस्कस कले दी क्लियर शो मेल मर्ज हम ऑलरेडी डिस्कस करी दी। नन अगेंस्ट चिकम दे मेल मर्ज को چې د میل مرج مین مطلب څه شی دی. فار ایگزامپل مونږ سره چې کوم دی لیټرز مور دین ون سټوډنټس ته ورکولی یا سرټیفیکیټس چې کوم دی مور دین ون سټوډنټ ته ایشو کولی یا تاسو داسې خپل پرسنلز خط وغیره چې کوم دی مور دین ون کسانو ته لیږل غواړئ نو د هغې لپاره مونږ میل مرج چې کوم دی څه کوو یوز کوو. نو لومبی د میل مرج لپاره دلته مونږه نیمس ولیکو. لیټ سپوز یو فارمیټ چې کوم دی د لیټرز به تاسو څه کوئ کریټ کوئ صحیح شوه او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره څه به وکړو نیمس هم ولیکو. د نیم نه بعد به بیا تاسو څه وکئ ایډرس به ولیکئ. کلیر شوه زموږ سره ایډرس ایز شو او بیا د ایډرس نه بعد چې کوم دی لیټ سپوز اینی ون فیلډس چې کوم دی تاسو دلته انټر کولی شئ چې مونږ څه لیکلی او جاب ټایټل. کلیر شوه جاب ټایټل دا ولیکو صحیح شوه. جاب ټایټل چې کوم دی دا مونږ څه کو ولیکو. بیا د جاب ټایټل نه بعد چې کوم دی زموږ سره یو فارمیټس آلریډي تاسو څه کوئ کریټ کوئ صحیح شو. یو اپلیکیشن یا لیټرز فارمیټ سي چې هغه مونږ سره لیټ سپوز دا فارم شو. کلیر شو چې دا فارمز لیټرز تاسو مور دین ون کسانو ته څه کوئ دا انټري کوئ. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی مونږه لاسټ کې راغلی دلته صحیح شوه تھینک یو یو ورډس ولیکو داسې تھینک یو. د هغې لپاره میل مرج مونږه څه کوو یوز کوو چې لیټ سپوز دا لیټرز دی او دا چې کومه دی لکه هر یو کس ته ځان نه ځان له لیکل خو ګرانه ده. مونږ وو چې لکه سیم لیټرز یو مختلف کسانو ته چې کوم دی زموږ سره څه شي ټرانسمیټ کړو. نو د هغې لپاره دا فارمیټ چې کوم دی مونږه لومبی څه کړو تیار کړو. بیا په دې کې تاسو هم ډیزاینینګ کولی شئ. کلیر شوه دا لیټرز چې کوم ډیزاین باندې تیاروئ لکه مخکې چې کوم کمانډ ویل چې دا زموږ سره بورډ شي او بیا زموږ سره دا کلرز وایز شي. کلیر شوه داسې فارمیټس وله ورکړو چې تاسو ته لږ څه شي ښکاره شي او دا بیا مونږ لږ زوم کړو صحیح شوه چې لږ رانږدې شي داسې دا به مونږ څه کړو زوم. کلیر شو لږ ویکم زوم کړو صحیح شوه چې تاسو ته په نظر باندې راشي. لیټ سپوز دونه به بس صحیح شوه. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا مونږه دا لیټرز دی صحیح شوه دا مور دین ون کسانو ته څه کوو ټرانسمیټ کوو. نو لومبی به میلینګ ته لاړ شي او په میلینګ کې سټارټ میل مرج ته به راشئ او په سټارټ میل مرج کې بیا سټیپ بای سټیپ میل مرج په دې به کلیک کوئ. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی یو نیکسټ به ولګوئ. کلیر شوه بیا به بل نیکسټ ولګوئ او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ټایپ نیو لیسټ په دې کې به کلیک کوئ صحیح شوه. چې ټایپ نیو لیسټ آلریډي تاسو کلیک کو بیا به څه کلیک کوئ کریټ. په کریټ کې دلته کاسټمایز کالم په دې به کلیک کوئ. نو کاسټمایز کالم کې لکه دا ټایټل او هر څه زموږ سره سری موجود دي. اوس موږ خپل ټایټل به جوړو دلته که نه یو خپل فیلډس به جوړو نو دا به یو یو سلیکټ کوئ او د دې په ترو باندې به دا څه کوئ ریموو کوئ. کلیر شوه چې زموږ سره ډیلیټ او یا یس ایز ای هول نه ډیلیټ کیږي. کلیر شوه یو یو سلیکشن اخلئ او دا څه کوئ ډیلیټ کوئ اوکې بیا ډیلیټ او بیا د هغې نه بعد یس بیا ډیلیټ او بیا یس. نو دا پروسیس تر لاست پورې چې کوم دی تاسو به څه کوئ کنټینیو کوئ. بیا چې کوم فیلډس پکې تاسو سره هم پاتې کېدلی شي د دې نه چې هغه ته ډیلیټ نه کوئ نو هغه فیلډس به ستاسو سره بیا صحیح هغه به در سره پاتې وي صحیح ده. بیا دا موږ څه کړو ډیلیټ او بیا د هغې نه بعد لرې کړو بیا ډیلیټ او بیا یې څه کړو لرې کړو صحیح شوه او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دا لرې کړو. د هغې نه بعد بیا ایډ باندې کلیک کړه او فرسٹ آف آل دې څه لیکلی نیم دې لیکلی صحیح شوه. نیم به ایډ او نیم به دا کې انټر کې ټایپ نیم آف یور فیلډس اوکې نیم انټر شو. بیا نیکسټ نمبر چې کوم دی څه شی به انټري کې ایډرس ګډ شاباس ایډرس به مونږ څه کو انټري کو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره بل څه شی دی جاب ټایټل. کلیر شو چې دلته به مونږ څه ولیکو جاب
ټایټل کلیر شو جاب ټایټل دا موږ څه کو انټری کو او بیا د هغې نه بعد اوکې د اوکې نه بعد به بیا څه ولګوئ اوکې او بیا نیم ایډرس جاب ټایټل ستا فیلډ چې کوم دی زموږ سره څه شو تیار شو اوس نیم کې کومو کسانو ته لیږي لیټ سپوز عابد ته لیکم عابد علي کلیر شوه او ایډرس چې کوم دی لیټ سپوز زموږ سره یوسف آباد دی یا چې کوم دی ښار دی لیټ سپوز جاب ټایټل چې کوم دی STUDENT سټوډنټ دی بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نیکسټ نمبر چې کوم دی جان دی صحیح شوه ایډرس یې زموږ سره لیټ سپوز جان دی او بیا جاب ټایټل یې زموږ سره لیټ سپوز پروفیسرز دی کلیر شوه پروفیسر دی بیا د هغې نه بعد چې کوم دی مان دی کلیر شوه نیکسټ نمبر او هغه ایډرس چې کوم دی لیټ سپوز مردان دی او بیا د هغې جاب ټایټل چې کوم دی زموږ سره TEACHER ټیچر دی کلیر شو او بیا نیکسټ نمبر چې کوم دی زموږ سره علي شو څلورو کسانو ته ایټ ا ټایم لیږو او د هغه ایډرس چې کوم دی لیټ سپوز زموږ سره پېښور دی کلیر شو PESH دا مې ولیکو او هغه زموږ سره څه شی دی مصري دی کلیر شوه مصري کلیر شوه مصري شو مصري دا شو بیا د هغې نه بعد بس وکړي اوکې صحیح شوه اوکې چې کله اوکې ولګو دا وستانه یو فایل نیم یو سپیسیفیک نیم وغواړي چې په کم یو نیم سره دا زه څه کومه سیو کوم نو دې له به خپل یو نیم ورکړي لیټ سپوز ټریپل ټي نیمز چې کوم دی ما څه کړو دې له ورکړو او بیا د هغې نه بعد سیو د سیو نه بعد بیا تاله آپشنز راله بیا پکې ته چینجز کولی شي چې کوم یو کس لرې کې نو هغه لرې کولی شي کلیر شوه چې دا لیټرز دې ورته نځي صحیح شوه چې کوم کس دې ته څه کې لرې کې نو هغه څه شي کولی لرې کولی شي دغه شانتې د دیس نه پکې ډیټا سورس چې کوم دی تا ته ټوټلي څه کو د دیس نه راواخیستو بیا یې سارټ کولی شي فلټر کولی شي ډوپلیکیټس پکې کتلی شي کلیر شوه یو کس پکې ته فایند آوټ کړي نه چې په دې کلیک کې اټومیټیکلی فایند ورډ کلیر شو نو بیا نیمز ورک هلته ورته څه شي شو شي دغه شانتې ویلیډ ډیټا ایډرس کلیر شوه ویلیډیټ ایډرسز کلیر شي چې په دې کله کلیک کې نو مختلف ایډرسز د دې په تھرو باندې هم ته څه شي کولی دي ته ورکولی شي د هغې نه بعد بیا اوکې او د اوکې نه بعد به بیا راشي د نیم مخې ته به ودرېږي او لږ جدا چې کم از کم نیم کې فاصله وي دلته هم کېږي خو فاصله به پکې ته لږه راولي چې بیا څه مسله نه جوړېږي ته به بیا پوهېږي چې نیم کم نیم دی نو انزرټ مرج فیلډ ته به راشي او دې ته به نیم مخامخ راوباسي کلیر شو ایډرس ته به راشي کلیر شوه ایډرس دوه ټیبس به هلته هم پریس کړي صحیح شوه او بیا ایډرس ته به مخې ته ایډرس ولګي او جاب ټایټل کلیر شو دلته به کلیک ولګي صحیح شوه بیا جاب ټایټل ته به څه وکړي جاب ټایټل به ورته مخې ته څه کړي ولګي داسې په دې طریقه باندې کلیر شو د هغې نه بعد به بیا څه وکړي بیا به راشي او دلته پریویو ریزلټ ته به ولاړ شي کلیر شو چې څنګه ریزلټ وی نو نیم زموږ سره مان مردان ټیچر شو که نه اوس یو ریکارډ سرچ کولی شي ګورې جان ته هم لاړې کلیر شوه دغه شانتې عبید علي ته هم لاړې کلیر شو نو موږ څلور ورکړي دي که نه دغه شانتې بیا پریویس کتلی شي لاست ریکارډ شو دلته زموږ سره بیا نیکسټ نمبر صحیح شوه اگین 2 بیا د هغې نه بعد 3 بیا لیټ سپوز 4 مصري هم پکې زموږ سره څه شو راووت کو داسې پرنټ کې هم پرنټ کېږي صحیح شوه یو ډاکومنټ ځان ده کو نه په ځان له ډاکومنټس باندې اپلای کې نو بیا یې په ځان له ډاکومنټس باندې پرنټ ډاکومنټ کلیر شوه یا ایډیټ انډیویژول ډاکومنټس په دې باندې به څه کې کلیک کړي چې کله دې په دې کلیک کړو نو اوکې آل ټول هر یو ته ځان له انډیویژول ډاکومنټس ورکړه نو اوس وګوره هر یو ته به زموږ سره انډیویژول ډاکومنټس صحیح ورکړلی شوي بیا د هغې دپاره کنټرول F2 نو اوس چې کوم دی څلور ریکارډس دي څلورو واړو کسانو ته به ایټ ا ټایم چې کوم دی ستا لیټر صحیح تللی نو دې دپاره موږ دا څه کوو یوز کولی شو بیا د هغې نه بعد د نیکسټ سټیپ چې کوم دی زموږ سره په دې کې څه شی دی صحیح شوه چې کله موږ دلته کلیک ولګو صحیح شوه او بیا موږ څه ته لاړ شو پریویو نه بار شو نو بیا زموږ سره سره میلینګ دی او میلینګ کې بیا آلریډي چې کوم دی دلته کلیک ولګو صحیح شوه نو دا ټوټلي د دې میلینګ سره دا کمانډ چې کوم دی کار کوي مختلف فیلډز یې پکې هغه کې بیا موږ څه شو کولی راخیستلی شو د هغې نه بعد بیا نیکسټ یو کمانډس دی چې هغې ته ویلی شي انولوپس او
بل چې کوم دی زموږ سره سره لیبلز انولوپس مطلب څه شی دی اوس ته خپل یو الیپاپا کریټ کې څه شو خپل یو ایډریس خپل یو ډاکومنټس یو الیپاپې د باره چې خلک خپل یو ایډریس اړوي هغه ته څه کې هغه کریټ کې نو د دې په ترو باندې بیا څه شي کولی کریټ کولی شي د هغې لپاره لومبی کنټرول ان باندې به کلیک کړو او بیا به لاړ شو څه شي ته بیا به زموږ سره میلینګ ته لاړ شو میلینګ کې بیا زموږ سره سره انولوپ کلیر شو چې انولوپ باندې کلیک کړو نو ډیلیوري ایډریس کلیر شو ریټرن ایډریس او بل زموږ سره سره ډیلیوري ایډریس صحیح شو نو یو چې کوم دی څوک د تسره لیږي کلیر شو یو چې چاته څه لیږي صحیح شو نو چې چاته څه لیږي نو هغې ته خلک څه لیکي فرام صحیح شو او ټو نو اوس ډیلیوري ایډریس نو دیس کې ورکړي چې فرام کلیر شو څه ورکړي فرام ورکو که نه ډیلیوري ایډریس بیا خپل نیمس ولیکي دلته راشي لږ ښه په زبردست انداز سره چې فرام لیټ سپوز قاسم او بیا سپیس عباس کلیر شو او بیا دلته ورکړي چې زموږ سره پلانکې چې کوم خپل ډیټیل دی که نه او دیس کې بیا زموږ سره ویلیج کلیر شو داسې ویلیج ورکو او بیا زموږ سره KHAR ښار او بیا سټریټ نمبر کلیر شو سټریټ نمبر داسې ورکړي چې زموږ سره بیا کیپس لاک آن کړي چې A او د هغې نه بعد سلیش 10 لیټس فور سټریټ نمبر او بیا د هغې نه بعد څه وکړي دلته کانټیکټ نمبر ورکړي صحیح شو داسې بیرته راشي او په ترتیب سره یې جوړ کړي چې زموږ سره کانټیکټ نمبر صحیح شو کانټیکټ نمبر دلته مینشن کړي زموږ سره 0302 او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 80 56 573 لیټ سپوز دا لیکل تاسو وکړله خپله پته ماته دی پکې ټوټلي چې کوم دی څه کړله ولیکله بیا ریټرن ایډریس دلته کلیک کې کلیر شو چې 2 او بیا د هغې نه بعد داسې راشي چې زموږ سره بیا اسدالله صحیح شوله اسدالله او بیا PHA سپیس 5 کلیر شوه ډسټرک باجوړ داسې ورکړي یا ډسټرک پېښور ډسټرک باجوړ کلیر شو او د هغې کانټیکټ نمبر څه ورکړي داسې دلته زموږ سره سیل نمبر چې کوم دی داسې ورکړي په اسانه طریقه ډیمو نمبرز ورکړي چې 0334 او بیا د هغې نه بعد 34 داسې شو کلیر شو او ایمیلز هم پکې مینشن کړي چې ایمیلز ما دا دی صحیح شوله ایمیل او لیټ سپوز asad@gmail.com دا پکې مینشن کړو gmail.com دا پکې مونږ ایمیل هم څه کو مینشن صحیح شوه هغې نه بعد چې کوم دی ستا فارمیټ چې کوم دی دا څه شو د انولوپ څه شو کریټ شو صحیح شوه خو بیا ته چېرته لیټرس یا الیفافې باندې خپل ایډریس پته اچې نو دا به څه شي کولی اچولی شي نو بیا د هغې نه بعد ایډ ټو ډاکومنټس چې کله به دې کلیک کړي نو یس نو اټومیټیکلی هغه انولوپ فارمیټس فرام کلیر شو ټو هلته راړه که نه بیا د هغې نه بعد چې کوم دی کنټرول F2 سره یا دلته لیکل وغیره وکړي که نه دلته موږ لیکل وکړو چې ایکول ټو بیا RAND رینډ شیفټ 9 شیفټ 0 پریس انټر یو فارمیټ ستا کریټ کو او بیا لاړ شي څه شي ته F2 ته نو هغه انولوپس فارمیټس هلته کریټ شو ځان د که نه ګورې انولوپ فارمیټس دی دا د هغه لیټرس فارمیټس دی نو بیا چې کوم لیټرس په انولوپ کې اچې نو دا به تا ته کمپیوټرس پرنټرس به په دغه طریقه باندې تا ته څه کې راوباسي بیا خپل انولوپس تاسو څه شي کولی په دې باندې کریټ کولی شي کلیر شو دې لپاره دا یوز کېږي بل نیکسټ ټاپک چې کوم دی هغې ته موږ لیبل ویلی شو کلیر شو چې لیبل څه شی دی زیاتر موږ تاسو به لیبلز ټایم په کوم ځای کې شو کېږي لکه 14 شو کلیر شو دا به نن ته دې څه پړ کې بس وي